که د یو حکومت کارکردګي وي که نه نو بیا به د هغې نه سړی مطمئن شي. د دې حکومت خو کارکردګي اړو نشته. 4 جولای باندې یو پیره بیا د سوات نه به دغه کوشش په شروع کیږي. آیا دا کوشش په رنګ راوړي؟ بنیادي طور باندې زه دا ګڼم چې یو کارکون چې هغه د پارټۍ سرمایه د حکومت د غورځېدو لپاره قسمه قسم ریلیانې ووتې، جلسې وشولې، پی ډي ایم پکې جوړ شو. سلیکټډ وزیر اعظم او د هغې کابینې له هغه اهمیت هم نه ورکوي. د پاسونو ډېرو قدرمنو کتونکو د صمد انجم لخوا د مینې خلوص نه ډک سلامونه قبول کړئ. ګرانو کتونکو، نن را سره د کومې وطن پارټۍ صوبایي مشر سکندر حیات خان شیرپا هم دلته کې موجود دی. هغوی دلته جلسه وکړله، هغه جلسه تاسو وکتله. د هغه سره به یو څو خبرې کوو. اول ورته د سوات ته په راتګ په خیر راغلی وایو. ستاسو ډېره مننه چې موږ هم دا موقع راکړه. ډېره مننه. دا راته ووایي چې یو سیاسي انسان چې کله بل یو پارټۍ ته ځي د هغې وجوهات راته بیان کوي. ګوره دا خو هغه کس نه ته تپوس کولی شي، ځکه چې دا خو په هغې کس باندې ډیپنډ کوي. بنیادي طور باندې زه دا ګڼم چې یو کارکون چې هغه د پارټۍ سرمایه او په کار نه ده چې یو کارکون چې دی هغه سړی لوز کي. دا زیات په هغې فرد باندې ډیپنډ کوي چې هغه ولې داسې فیصله کوي. دا به زیات د هغې دغه نه تپوس تاسو کولی شئ. داسې جنرلایز سړی نشي ویلی چې څه داسې وجوهات کیدی شي. دا راته ووایي سر، تاسو تېره ورځ د اظهار یکجهتۍ لپاره جانهیل کوم ته تلئ. اول دغې تاسو ته لاره بنده شوه، دغه لارې بندېدو وجوهات راته بیان کړئ. ګوره مونږ خو چې جانیخیل ته روان وو، یو خو ملک نصیب صاحب چې کوم ټارګټ کړی شوي وو، شهید کړی شوي هلته کې، هغه زموږ پارټۍ سره هم تعلق و. نو په هغې حوالې سره موږ غوښتل چې د هغه ځای د هغوی خاندان سره هم اظهار یکجهتي وکړو. او بیا جانیخیل قوم چې وتلي وو او درنه یې ورکړې وه، موږ وویل چې د هغوی سره هم اظهار یکجهتي وکړو. صوبایي حکومت د جانیخیل قوم سره معاهده هم کړې وه او هغه معاهدې سیاهي لا اوچه شوې نه وه چې د هغې خلاف ورزي هم شروع شوه. نو موږ دا غوښتو چې د هغه باره کې هم لږ هلته کې اواز اوچت کړو. بدقسمتۍ نه چونکې صوبایي حکومت کیدای شي پړه کې دا و چې یاره چونکې معاهدې خلاف ورزي هم هغوی کړې وه او هغه شانتې نه غوښتل چې دې مسلې طرف ته د ټول ملک توجه راوګرځي. نو هغوی مونږ یې رکاو کړو هلته نه. مونږ خو خپل هغه اظهار یکجهتي هغوی سره کړې ده او د هغه کوو به او د هغوی لپاره به اواز اوچتوو به او دا یقیناني او تسلي له ورکوو چې څو پورې چې د هغوی مطالبات نه پوره شوي، هلته کې امن نه راغلی، هغې معاهدې باندې مکمل عمل نه شوی، نو قومي وطن پارټي به د هغوی سره یکجهتي به هم کوي او د هغوی لپاره اواز به هم اوچتوي. سر دا راته ووایه چې د اوسني حکومت داسې کومه یو کارنامه ده، داسې کومه یو پالیسي ده چې د هغې نه تاسو مطمئنه یې؟ که د یو حکومت کارکردګي وي که نه نو بیا به د هغې نه سړی مطمئن شي. د دې حکومت خو کارکردګي اړو نشته. ما ته ووایي صوبایي حکومت ښکاري نه، هغه خو داسې دی چې لکه ریموټ کنټرول اسلام آباد نه چلی لګیا دی. مرکزي حکومت چې دی د هغې خو پالیسو باندې اوسه پورې څوک پوه نه شو چې کومه پالیسي ده او کومه نه ده. دې ته خبر راغلی ده چې اوس د بهر نه خلک هم راځي، نو هغوی بل چا سره میټینګونه کوي او فیصلې او خبرې هلته کې کوي. د وزیر اعظم سلیکټډ وزیر اعظم او د هغې کابینې له هغه اهمیت هم نه ورکوي. نو په خپله دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د دې به څه کارکردګي به وي. صحیح. سر دا راته ووایئ چې د تېرو څو میاشتو نه بلکې کالونه وشو چې د حکومت د غورځېدو لپاره قسمه قسم ریلیانې ووتې، جلسې وشولې، پی ډي ایم پکې جوړ شو. اوس پکې په 4 جولای باندې یو پیره بیا د سوات نه به دغه کوشش په شروع کیږي. آیا دا کوشش په رنګ راوړي؟ ګوره که تاسو وګورئ پی ډي ایم چې دی هغه تېر کال اکتوبر کې جوړ شو، ستمبر اکتوبر کې جوړ شو او د هغې نه پس ته چې کوم ریلیز وشو، غټې جلسې وشوې. په هغې کې د عوامو شرکت چې دی دا د دې شي ثبوت دی چې د خلکو د موجوده حکومت باندې یو عدم اعتماد دی او د هغوی د پالیسو نه تنګ دي. د هغې په نتیجه کې که ته وکتل نو ډېر په حکومت کې بوکلاهټ هم راغلی و
او ډېر پریشر هم پې بلډ شوی زه اوس هم دا ګڼم چې دا کوم دې نه مخکې هم که تاسو وکتل چې په پنجاب کې هم د اسمبلی کې دننه ګروپونه جوړ شو په مرکز کې هم د ګروپونو خبره کیږي نو دا هم د هغې پریشرز نتیجه ده او چونکې معاشي طور باندې هر څوک متاثره شوی هر کور متاثره شوی دی خلک اوس د دې متحمل نه دي چې نور دا کم ګرانی چې دا کم ټیکسونه چې دي دا کم بیلونه چې دي چې هغه شانتي برداشت کړی شي په دې حوالې سره زه دا ګڼم چې د پی ډي ایم دا اوس کم کوشش دی دا به انشاءالله رنګ به وروړي به او یو جمهوري انداز سره مونږ به خپل سټرګل به کوو به بنیادي مقصد دا دی چې دوباره ملک کې شفاف انتخابات وشي هغه انتخابات وشي چې په هغې کې مداخلت نه وي او عوامي نمایندګانو ته د حکومت حواله کړی شي چې هغوی د عوامو خدمت وکړی شي خان د اخري خو پوښتنه نه کومه چې په سوات کې د کومې وطن پارټۍ د ملګرو ته چې کومې هلې ځلې کوي دې ته په کم نظر باندې ګورئ ګوره دلته کې مونږ نوی تنظیم جوړ شوی دی او هغوی خپل کار شروع کړی دی تنظیم سازی عمل زمونږ روان دی نن هم زمونږ 2 تنظیمونه د حلقو جوړ شو انشاءالله د میاشت آخر کې 2 نور تنظیمونه هم جوړ شي به زما دا یقین دی چې د جولای میاشت کې به مکمل اته واړه حلقو کې به تنظیمونه مکمل بشي به او دا کم ماحول چې جوړ دی کومه مایوسي چې د پی ټی آی د کارکردګۍ د وجې نه راغله نو په دې کې به قومي وطن پارټۍ کارکنان چې د خپل یو فعال کردار به ادا کوي که وګورئ نو پی ټی آی هم خپل ټایم تیر کړو ایم 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 تیر کړی دی نون ته موقع میلاو شوې ده این پی ته میلاو شوې ده پیپلز پارټۍ ته میلاو شوې ده نو زما خیال دی اوس د قومي وطن پارټۍ وخت دی ډېره مننه پاسون لا ټایم راکول او ګرانو کتونکو تاسو د کومې وطن پارټۍ د مشر خبرې ترې واورېدلې دوی هم دغه وینا ده چې په راتلونکي په 4 جولای باندې چې کوم پی ډي ایم چې کومې جلسې شروع کوي د هغې شروعات به د سوات نه کېږي او په سوات کې دوی دلته کې تنظیم سازي هم شروع کړې ده او دوی دغه امید هم څرګند کړو چې انشاءالله چې دغه راتلونکي چې کوم مارچونه دي کوم پی ډي ایم کومې جلسې دي دا به رنګ راوړي او دا حکومتونه به ختمیږي امید لرم چې زموږ نننی پروګرام به ستاسو خوښ وي تر راتلونکي یو بل پروګرام پورې د کیمرامین رجب خان سره سمد انجم اجازت راکوي په لوی الله مسپارم د الله په امان ډېره مننه جي خوشحاله اوسئ عزتمند شئ